اوس راځو مونږه صرف کبیر لا باع باع باعوا باعت باعتا بعنا بعتا بعتما بعتم بعتي بعتما بعتن بعتو بعنا. نو د باعنا والا تر دو باعتا پوری پدې کې د قال باع والا قانون جاری شوی دی. یعنی دا په اصل کې بیعا بیعا بیعو بیعت او بیعتا. نو یا متحرک و تدین په مخ کې حرف باندې فتحه و، نو دا په الف سره بدل شو. نو باع باعا باعو باعت او باعتا ته جوړ شو. بیا تدین اخو چې کمی صيغې دي د جمع مؤنث غائب د صيغې نه والا تر د اخیره پوری. نو په دې کې بیا درې قوانین جاری شوي دي، یو د قال باع والا، بل د التقاء ساکنین والا، او بل د خفنا او د بیعنا والا. ځکه چې دا په اصل کې دی بیعنا بیعتا بیعتما بیعتم بیعتی بیعتما بیعتن بیعتو او بیعنا. یا متحرکه ده تدینه په مخ کې حرف باندې فتحه ده، نو لومبې پکې قال قانون جاری شو. نو دا جوړ شو باعنا باعتا باعتما باعتم باعتی. نو د الف او د عین په منځ کې التقاء د ساکنین وراله، نو الف تی حذف شو. بیا مونږه په دې کې د خفنا قانون د وجې نه د بالا مونږه کسره ورکړه چې د یا په حذفیت باندې دلالت وکړي. او د خفنا بیعنا والا قانون مخکې مونږه ذکر کړو چې کم وو مکسور وي او یا مطلقا که مفتوح وي مضموم وي او مکسور وي، د اجوب په ثلاثي مجرد په ماضي معلوم کې د الف جوړ شي او بیا وغورځيږي، نو د دغې کلمې فا کلمې له د کسرې حرکت ورکول واجب دي. نو دلته په دې ټولو صيغو کې دا یا دا مفتوح ده، بیا الف ته جوړ شوی دی او بیا حذف شوی دی، او چونکې ثلاثي مجرد هم دی اجوف هم دی، نو د دې د فا کلمې له به یعنی باله به مونږه کسره ورکو. اوس د ماضي مجهول گردان بیع بیعا بیعو بیعت بیعتا بعنا بعتا بعتما بعتم بعتی بعتما بعتن بعتو او بعنا. نو بیع نواله تر دو بیعتا پوری د تسنیه مؤنث غایبه پوری په دې کې صرف د قیل والا قانون جاری شوی دی. اصل کې د بویعا بویعا بویعو بویعت بویعتا. نو د یا د کسره د مونږ بالا ورکړه او د بالا مو ضمه لري کړه، نو بیع بیعا بیعو بیعت بیعتا ته جوړ شو. او بیا د بیعنا نواله تر د اخیره پوری، نو یو خو پکې دغه د قیل والا قانون جاری شوی دی او بل د التقاء ساکنین والا، ځکه چې اصل کې وو بویعنا بویعتا بویعتما بویعتم بویعتی بویعتما بویعتن بویعتو بویعنا. نو د یا د کسره مونږه بالا ورکړه، نو مونږ سره جوړ شو بیعنا بیعتا بیعتما. نو د یا او د عین په منځ کې التقاء د ساکنین وراله، نو یا هم ته حذف کړه، نو بیعنا بیعتا بیعتما بیعتم بیعتی بیعتما بیعتن بیعتو او بیعنا دا ته جوړ شو. دلته به د فائدې په تور باندې د اهمه خبره مونږه یاد ساتو چې د اجوف یایی د ثلاثي مجرد د ماضي معلوم ټول گردانونه د باع باعا باعو باعت باعتا بعنا بعتا بعتما د دې گردان بشانتی دي. او دو اجوف یایی د ثلاثي مجرد د ماضي مجهول ټول گردانونه د بیع بیعا بیعو بیعت بیعتا بعنا بعتا بعتما ته دې بشانتی دي. نو چې صرف د دو گردانونه مونږ یاد کو، نو د اجوف یایی د ثلاثي مجرد د ماضي معلوم او د ماضي مجهول ټول گردانونه دا مونږ ته یاد شو. صرف حروف دا به بدلیږي، نور په هغې باندې چې کوم حرکات او سکنات دي نو هغه به دقه شان دي. اوس د مضارع معلوم گردان یبیعو یبیعانی یبیعون تبیعو تبیعانی یبیعنا تبیعو تبیعانی تبیعون تبیعین تبیعانی تبیعنا ابیعو نبیعو. نو په دې پوره گردان کې دغه د یبیعو تبیعو والا قانون دا جاری شوی دی. یا مکسور ده او تدین مخکې حرف دا ساکن دی، نو د یا کسره مونږه بالا ورکړه، نو مونږ سره جوړ شو یبیعو یبیعانی یبیعون تبیعو تبیعانی یبیعنا
تبيع تبيعان تبيعون تبيعين تبيعان تبيعنا أبيع نبيع. نو بو يبيعنا أو تبيعنا کی د یا او د عین په منځ کې التقاء ساکنین راځي. یبيعنا او تبيعنا نو دا لومبۍ یا موږ د یا موږ د التقاء ساکنین د وجه نه حذف کړه، نو یبيعنا او تبيعنا ته جوړ شو. نو خلاصه دا شو چې په دې پوره باب کې د یبيع او تبيع والا قانون جاری کیږي، او په یبيعنا او تبيعنا یعنی جمع مؤنث غائب او د جمع مؤنث حاضر په صيغه کې د التقاء ساکنین قانون هم جاری کیږي. اوس د مضارع مجهول گردان يباع يباعان يباعون تباع تباعان يباعن تباع تباعان تباعون تباعين تباعان تباعن أباع نباع. نو دلته هم په پوره باب کې د يباع تباع قانون دا جاری شوی دی. یا مفتوح ده او تدین مخکې حرف دا حرف صحیح ساکن دی ځکه چې د دې اصل دی يبيع يبيعان يبيعون تبيع تبيعان يبيعن تر د اخره پورې. یا مفتوح ده او تدین مخکې حرف ساکن دی، نو دغه د يباع تباع قانون دا دی چې کله یا مفتوح وي تدین مخکې حرف ساکن وي، نو دغه یا د حرکت دا به موږ مخکې حرف لورکو او دغه به موږ په الف سره بدلو. نو چې کله دغه کار مونږ وکړو نو موږ سره جوړ شو يباع يباعان يباعون تباع تباعان يباعن تباع تباعان تباعون تباعين تباعان تباعن أباع نباع. نو بیا په يباعن او تباعن کې د الف او د عین په منځ کې التقاء د ساکنین رااله، نو الف هم ته حذف کو، نو يباعن او تباعن ته جوړ شو. نو په دې پورا گردان کې یو خو د يباع تباع قانون جاری شوی دی په دې ټول گردان کې، او په يباعنا او تباعنا کې د التقاء ساکنینو قانون دا هم جاری شوی دی. اسم فاعل گردان دی بائع بائعان بائعون بياعة بياع بيع بوع بيعاء بوعان بياع بيوع أبياع بائعة بائعتان بائعات بوائع بيع بويع أو بويعة. نو دلتا د اسم فاعل چې راکمه مشهور صيغې دي بائع بائعان بائعون بائعة بائعتان بائعات، په دې کې دغه دو بائعون والا قانون دا جاری شوی دی چې کله د الف فاعل نه وروستو وو واقع شي او یا واقع شي، نو دغه وو او یا په حمزه سره بدلو. نو دلته د الف فاعل نه وروستو یا واقع شوی دی، نو دغه موږ په حمزه سره بدل کړه. نو تدینه جوړ شو بائع بائعان بائعون بائعة بائعتان بائعات بيعة او بياع بيع دا په خپل اصل باندې دی، بوع دا په اصل کې دی بيع. نو دغه د یوسر والا قانون جاری شوی دی، پکې یا ساکن ده او تدینه مخکې حرف باندې ضمه ده، نو یا موږ په وو سره بدل کړو، نو بوع ته جوړ شو. بويعاء په خپل اصل باندې دی، بوعان په اصل کې دی بويعان، نو دې کې هم د یوسر والا قانون جاری شوی دی. په بوع او بوعان کې د یوسر والا قانون دا جاری شوی دی. بیاع بیوع ابیاع دا په خپل اصل باندې دي. بائعة بائعتان بائعات ته دې ذکر مونږ وکړو. بوائع دا په اصل کې دی بوایع، دا یا مونږ په حمزه سره بدل کړل. په دې کې د شرائف والا قانون جاری شوی دی، او هغه داو چې کله د الف مفاعل نه وروستو حرف علت واقع شي، نو کچری دغه حرف علت اصلي وي، نو دا به مونږ په حمزه سره ال بدلو چې کله د الف نه وروستو د الف نه مخکې هم حرف علت وي. نو دلته چونکې دا یا اصلي ده خو د الف نه مخکې هم حرف علت موجود دی، نو دی وجنه دا په یا سره تدې په حمزه سره بدلول واجب دی. او کچری دغه حرف علت زائد وي، نو هغه بیا په هر حالت کې مونږ په حمزه سره بدلو، د الف نه مخکې د حرف علت ضرورت وته نشته دی. بویع دا په خپل اصل باندې دی، او بویع او بویعة دا په اصل کې دی بویع بویع او بویعة. نو په دې کې د ادغام المتجانسین قانون جاری شوی دی، دو یاګانې یو ځای جمع شوي دي او لومبۍ پکې ساکن ده، نو په هغې کې ادغام شوی دی. اوس د اسم مفعول گردان لمونږ راځو. د اسم مفعول گردان دی مبيع مبيعان مبيعون مبيعة مبيعتان مبيعات. نو مبيع دا په اصل کې دی مبيوع، د مفعول په وزن باندې. مبيع په اصل کې دی مبيوع
مفعول په وزن باندې. د لومبه په دې کې د یبیع تبیع والا قانون جاری شوی دی ځکه چې یا مضموم ده او تدینه مخکې حرف دا ساکن دی نو د یا د ضمه مونږه بالا ورکړه نو مونږ سره جوړ شو د کله د با د یا د ضمه مونږه بالا ورکړه نو یا ساکن دی او تدینه مخکې ضمه رااله نو د یو سرو قانون د وجې نه دغه یا مونږه په وو سره بدل کړو نو مونږ سره جوړ شو مبوع نو د دوو ووونو په منځ کې التقا د ساکنینو رااله نو لومبې وو ته مونږه حذف کو نو مونږ سره جوړ شو مبوع بیا د وو نه مخکې چې کومه ضمه ده نو دا مونږه په کسرې سره بدل کړه چې دا د وو په حذفیت باندې دلالت وکړي نو مونږ سره جوړ شو مبیوع نو اوس ورته میعاد والا قانون متوجه شو وو ساکن دی تدینه په مخکې حرف باندې کسره ده نو دغه وو مونږ په یا سره بدل کړه نو مبیع داتې جوړ شو یو ځل بیا مونږ ته دې ذکر کوو تعلیل چونکې دا لږه مشکل دی مبیع په اصل کې دی مبیوع د مفعول په وزن باندې نو لومبې په دې کې مونږ د یبیع تبیع قانون جاری کو یا مضموم ده تدینه مخکې حرف صحیح ساکن دی نو د یا د ضمه مونږه بالا ورکړه بیا چونکې یا ساکنه شو تدینه مخکې حرف باندې ضمه رااله نو دا یا مونږ په وو سره بدل کړه د یو سرو قانون د وجنه نو موږ سره جوړ شو مبوع نو د دوه واوونو په منځ کې التقا د ساکنینو رااله لومبه وو ته موږ حذف کو نو موږ سره جوړ شو مبوع بیا د وو نه مخکې چې کومه ضمه ده نو دا موږ په کسرې سره بدل کړه چې دا د یا په حذفیت باندې دلالت وکړي ځکه چې اصل کې خو په دې کې یا موجود ده نو موږ سره جوړ شو مبیوع بیا وته د میعاد والا قانون متوجه شو نو دا غي د وجنه دغه وو موږ په یا سره بدل کړو نو موږ سره جوړ شو مبیع د قشان دي تعلیلات دا په مبیعان مبیعون مبیعات مبیعتان مبیعات کې هم شوی دي ځکه چې دا غي اصل له تدې پورا غدان اصل له مبیوع مبیوعان مبیوعون مبیوعه مبیوعتان مبیوعات نو په ټولو کې دغه قوانین دا جاری شوي دي